ډزه دي او په چړو یې مې والې دونه غوسه پته نشته د غریبیانه مې نه شرمېږم ټول عمر بیلچې کودالې وهلي دي اوس په دا لاسونه تمانچه راخلي دا به ډز خبره ډېره در یادېږي وبه چې موږ ته وروره بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگر خان ما دا پښتونخوا د خاورې یوه ټوکړه بیا د انسان په وینه باندې رنګ شوې ده قدرمنو یو ماشوم وجلی شوی نه دی بلکې په چړو حلال کړی شوی دی انسانیت چرته روان دی د انسان زړه دومره سخت شو چې اوس یو انسان راپاسي او هغه د بل انسان په مرۍ باندې د بل انسان په وجود باندې چاړک دی او هغه پرهر کوي هغه حلالوي دغه په چړو وهلی لاش بیا څو ګنټې بعد راپیدا کیږي او بیا دغه شلیدلی لاش د یو غریب په دروازه باندې دا ننوځي قدرمنو څه واقع شوې ده هغه تفصیل ستاسو مخې ته ږدمه دا وخت موجود یم ضلع چارسده ده د شبقدر سره نږدې یوه علاقه ده د بټګرام سوکړ کلی دی په هغې کې موجود یم دغه تفصیل ستاسو مخې ته راوړمه قدرمنو کتونکو دا وخت په دې کور کې دننه موجود یم دا مورکۍ تاسو ما سره وینئ د دې بچی وجلی شوی دی د دې سره څه خبرې کوو سبق وی د لسم پرچې ورکړي دي ښه اوس د لسم پرچې ورکړي د لسم پرچې ورکړي دي ښه د کار څه کوو د دغلته جي د پټو کې پاڼه شو کوله په بیه په مزدوري کوله او څه مخکې تو مې شوونه خبره بیا ختمه شوې وه او دا ظالم قاتل واپسې بیا تللی دی د نښې په ورځو او ما یې زوی په پټي کې بیخي بېبده ډېر ظلم یې ورسره کړی دی او ما له دې زوی پیسې راکړې مور ستا غاښ خوږېږي تا هسپتال ته لاړه شه چې رالم زوی مې مړ و په غوغا راننوتم ډېر ظلم یې راسره کړی زما تپوس به تاسو کوئ خدای به یې کوي بېوسه یم ډېره بېوسه یم تاسو ګیر تېر خیال وکړئ د دې نه مخکې هم راسره جګړې کړي دي خو ما به پې خپره کوم دې خلکو تاسو سره مخکې هم جګړې کړي مخکې هم راسره کړې وي او دا معذوره یې موالي و په کوڅه کې دا معذوره موالي و پسې چاړې تمانچې راوړې وي ما وې زه بېوسه یم زما یو الله دی او اوس یې راله ماشوم بچې مړ کړو د دې به څه کوو وایي ورکوټې بچي سره یې راله ډېر ظلم کړی دی که نه دا بچی د مشر و دا مې نور مشره ده ورپسې مې دا زوی و دا زوی مې ورپسې نور د څو هلکان دي زما د خیر سره د هغه څلور هلکان او دوه جینکې خو درې ماشومان هلکان پاتې شو ده به د 3 روپۍ راوړي په هغې به ستاسو دا تګ د غریبي لږه ګزاره کوله ګزاره به پکې ګزاره به مې کوله جي صحیح ده خاوند دې ژوندی دی ژوندی دی خو بېوسه دی بوډا دی هم دې پټو کې دا ګوډونه چارې مارې وخي ګوډ چاري کوي تا خوږ وي په خپلو خبرو کې چې یاره څه زباني څه تکرار شوی و نو زه دا یم چې په زباني تکرار باندې شوي وو بیا هغه خبره ختمه شوې وه خو بس ده به ورته چتړه کې اچولې وه زما بچې صفا زړه ګرځېده نو بس دغه ظلم یې راسره کړی د دې ظلم به مې تاسو تپوس کوئ صحیح ده ډېر په سخته به دې رالوی کړی و که نه ډېر په سخته او لاړه ډېر په اسانه کله تور کله څو کله به څه وو کله به نو وایي خدایه په قرضو به مې راواغېشته د تعلیم له به مې هر څه راوړل څه دې ته یاسې تا وایي چې سبق ووایي څه به دې جوړېږي څه دې ته جوړول غوښتل ما وایي چې څه ته خدای جوړ کړی خو به ما ته وایي مورې زه به ډاکټر جوړېږم زه به فوجي جوړېږم ارمانونه ګور ته لاړل زه ملنګه وم ملنګه پاتې شوم وایي خدایه توبه یا الله توبه زما د بېوسې خدایه خو دا سړی ډېر ظالم دی ټول عمر ظلمونه کوي ما ته خو دې خلکو ووایي چې په چړو باندې وهلی دی داسې ده بس خدای لیدلی دی نو چې په ډزې وایستلی دی په چړو څوک وایي 15 ډزه دي او په چړو یې مې والې دي
ظلم شوی دی ډېر شوی دی د خو ډېر ورکوټی وجود دی چې ورکوټې پیچونې بچې مې و زما خاوند لاړو هغه په خپله روچت کړی دی لاسونه یې موله تړلي وو خوله کې یې وله ګیا منډلې وه خوله کې یې وله ګیا منډلې وه دونه ورته غوسه و دونه غوسه پته نشته د غریبۍ نه مې نه شرمېدل د غریبۍ نه مې نه شرمېدل که نه بېوسه سړی ښه ني دنیا کې د هغه وس در شته دولت ډېر د مټې ډېرې دي زما د مټو کمزوري ده د دولت هم وای خدایه توبه ځکه خو دې بچی دونه په اسانه لاړه پنسم په اسانه لاړو سم د چرګ نن زیات په اسانه مړ کړو نو څه وکړمه خدایه بېوسه یم ډېره 4 ورځې دې کې تېرې شوې که نه نن یې 4مه ورځ ده څه FIR شوی دی سیده شوي دی داڼې والا پولیس سره راغلي دي او جي دلته راځي او راځي څه وایي درته بس راشي د دغه کور دغه مغه کوي او نور ما ته خو دلته نه دي مخامخ شوي پته له دا نه یې څه تپوس نه نه ما نه دي کړي بس اخوا د دغه کور چې کن مې کنو کې او ځي او د نارینو سره بس خبرې مبرې وکړي نو بس دغه ظلم شوی دی نو بیخي بېبه دی داسې ظلم څوک کوي غریب سړي سره الله پاک بېوسه کړی ما نو زما به الله تپوس وکړي خو زه بېوسه یم ډېره ځکه خو رانه د چایام نه کېږي بچي رالو وهي په کوڅه کې راته راوغورځوي څه راله مړه کړي نو بس څه به وکړمه نو د بل دغه مه یو نه مرګې نه زه به مړه شوم د بچي دغه مه به زه مړه شوم هغه سره به یو ځای شوم چې دا په سرو وینو ککړو د مردکو نه وتې زوی مې راغی مزدورۍ له تلي وای مزدورۍ له تلي غرقه شومه وای خدایه څه به کوم او څه به کېږي بس زه بېوسه یم زما تپوس به تاسو کوئ ګورئ الله به کوي او تاسو به کوئ پاک د وینو ډک راغلی و که نه تا نه کشر و که نه زما نه کشر و وی ما دې ته وی چې پیدا شوي نی نه به راځئ کور ته دې مازدیګر را پیدا کړو 3 بجې وې زما مور نه وه چې راله که نه وایي خلکو راکړو سم ډېرې و ننوتېدم بچې راله مړ کړو 10 بجې وجلو قدرمنو بچې مې واړه دي خاوند مې بېوسه د خدایه د خلکو رانایا نه کېږي څه به کومه زما تپوس به خدای کوي او تاسو به یې کوئ کیمرامین صاحب ته دا کیمره پرې خلکو باندې لګتاو کا قدرمنو صرف د دې مورکۍ په سترګو کې اوښکې نه دي دلته ما سره چې څونه سترګې دي هغه په اوښکو باندې لمدې دي ډېر لوی غم دی ډېر لوی ظلم دی او زه دا وایم چې هر څه وشي که جګړې وشي که جنګونه وشي نو پکار دی چې د هغې خلکه ګیله وکړي د هغې چېرته کې د کلي مشر ته ووایي نو دا څه خبره شوه چې یو سړی ما ته کنځلي وکړي یو سړی ما ته جګړه وکړي او زه بیا قانون به زه په خپل لاس کې اخلمه زه به بیا مرګونه کومه دا معاشره کم طرف ته روانه ده او دا د چا ناکامي ده دا بچي خو خلکه دې له نه راوړي چې هغه دومره په اسانه باندې لاړ شي د انسان دا وینه دومره ارزانه شوه انسانیت محفوظه ولې نه دی ظلم جبر دومره ولې زیات شو دا خو مونږ لپاره یو عام کیس دی یو مونږ رالو یو ماشوم وژلی شوی دی د یو مورکۍ فریاد تاسو واورېدلو دغه شانته کې ستاسو لپاره هم دا یو عام کیس دی ځکه چې په روزانه بنیاد باندې را تاسو ګورئ دغه شانته کې خو اصل غم اصل قیامت د دې مورکۍ په اوږو باندې اصل تندر راغورځېدلی دی اصل سوری د دې خورکۍ په زړه کې شوی دی او اصل تکلیف دې ماشوم ته رسېدلی دی د ده نه مټې واخیستلی شوې ته چې به چا ته لالا لالا وي په هغه لالا باندې د چا د لاسه د خاورو ډېر لوی ډېری ودرېدلو خبره څه ده صرف زباني تکرار شوی دی او تکرار
یو ژوند واغېستلو، د یو مور نه ارمان واغېستلو، د یو پلار نه سهاره واغېستله، د یو خور نه څادر واغېستلو. قدرمنو دا ظلمونه به څنګه ختمیږي؟ د دې به څه روکتام وشي که نه؟ معاشرې له د ځنګل نوم ورکړو چې بس ځنګل جوړ شوی دی چې د چا په لاس کې طاقت دی هغه به هر څه کوي. څنګه یې جي؟ ښه دی. د ماشوم ستاسو دا زما وراره دی. او وراره دی؟ صحیح. بلکل. دې خورکۍ خو مونږ ته ووایي چې څه زباني تکرار شوی دی، ته څه وایې؟ څه معلومات درته شته؟ بس معلومات دا دی چې دا یو ځنګلي دی که نه، دا یوازې دا اون سره دا کار ونه شو، دا د ده سویم دغه دی په دې ګوان کې دا دریم دی. دریم څه دی؟ دریم کسې دی، دا درې کسه هم کې مړی وکړو، ښه د هغې پې دعوې شوي دي؟ د هغې پې بلکل دا دی. ښه او څه زور ونه چلېده که نه، نو الله دې په سر ولاړ دی. خو مخامخ مونږ د دې حاضر وخت کې راغی نو بیا الله تپوس کې مونږ بیا ستا خو بس هم نه کېږي، ته خو ډېر بېوسه یې، ته به ډس بېوسه کې خلک یو، او ته به ډس کې. یاره انشاءالله د ډز نه شو کولی. دا خو په دې اوس هم ما لیدلې دغه ځای کې پکار دا دی. کرنډۍ د سره وه، هغه په دې لاس باندې ټول عمر بیلچې کودالې وهلي دي، اوس په دا لاسونه تمانچه راخلي، دا به ډس کوي. دا دونه مجبوره شو. یاره بس مجبوري راشي که نه دی، دا د ریاست ناکامي ده که نه؟ بلکل. بس دې ګوان خلکو له اوس پکار دی چې دغه سره ودرېږي دا کام چې دا سړی د دې ځایه بار کړو. قدرمنو د دې سړي خبره تاسو واورېدله، د جذباتو نه یې وکړه، خو دې کې ډېر لوی پیغام دی، یو ډېر لویه خبره دې سړي وکړه. دا لاسونه زه راتلم دی اوس هم د دیوال له پاسه لګیا و، خښتې یې لګولې، بلاک یې لګو، کرنډۍ وه په دې لاسونو کې. په دې لاسونو همیشه دپاره د غربت نښې تاسو وګورئ، په دې لاسونو باندې غربت ډېرې لویې نښې جوړې کړي دي. کوداله دې لاسونو وهلې ده، پیلچه یې وهلې ده. خو نن دا لاسونه په دې مجبوره دي چې زه ټوپک راواخلم، زه تمانچه راواخلم او د خپل ارمان تپوس وکړم، د خپل بچي تپوس وکړم. د دې نه خو دا داسې نه ظاهرېږي چې دا د ریاست ناکامي ده. د دې نه خو دا سوال نه پیدا کېږي چې پولیس ناکامه شو، ځکه دا د غربت سپېړو وهلي لاسونه به نن تمانچه راخلي او به د ځان په خپله باندې تپوس کوي. ولې دلته کې پولیس نشته؟ ولې دلته کې انتظامیه نشته؟ ولې دا ریاست نه دی؟ ولې دلته کې سیاسي حکومت نشته؟ ولې دا ځنګل دی چې هر سړی به د خپل ځان تپوس په خپله باندې کوي؟ او که په خپل ځان د تپوس شوه نو ګورئ دلته کې ډېر لوی لوی خاماران، درندگان، وحشیان په دې معاشره کې موجوده دي. هغه به دا زموږ په شانته کې کمزوري خلکه به په یو نوړی باندې خولې ته واچوي. ریاست له پکار دی چې معاشره دغه طرف ته لاړه نه شي. ریاست له پکار دی چې هغه د خلکو تپوس وکړي. پولیس له پکار دی چې هغه د خلکو تپوس وکړي، نه چې خلک په خپله باندې ټوپک یې راواخلي او ځنګل جوړ دی، خو چې په حقیقي معنو کې ترې ځنګل معاشره جوړه شي چې مایټ از رایټ، د چا په لاس کې چې ډنډۍ بس د هغه خبره چلیږي. ځنګل جوړ هم دی، خو ریاست له پکار دی چې دا کم ځنګل جوړ دی چې دا واپس معاشرې ته بدل کړي، که نه وه په حقیقي معنو کې به یو ورځ د دې نه ځنګل جوړېږي او بیا به همدغه یي د چا په لاس کې طاقت وي هغه به انسانیت ته خپو د لاندې کوي. قدرمنو د دې خور دغه چغې تاسو واورېدلې، د دې یو مطالبه دا ده چې موږ ته د انصاف میلاو شي. یو طرف ته د خپل زړه غوښې بایللې دي، یو پلار خپله سهاره بایللې ده، او بل طرف ته هغه د انصاف لپاره د کیمرې مخې د جړاګانې کوي چې ماته د انصاف میلاو شي. دا څنګه معاشره ده؟ په دې معاشره خو ډېر لوی سوالونه اوچتېږي. دغه فیصله په تاسو باندې پرېږدمه، دا سوال هم ستاسو مخې ته ږدمه چې د دې مور په دې چغو کې ستاسو د ضمیر د راویښولو لپاره څه آواز و که نه خاموشي وه؟ که فرض کا په دې چغو کې ستاسو د ضمیر د راویښولو لپاره یو آواز موجود و، دغه آواز څنګه بیا د دې خور دا د تندر عمره غم کمولی شي؟
ستا څه نوم دی؟ یاسره. رور چې وفات دی د ده څه نوم و؟ امجد. تا نه مشر و که نه؟ ما نه یو ورور مشر د هغه پسې و. هغه پسې و. امجد تا ته ډېر در یادېږي؟ څه خبره یې ډېره در یادېږي؟ وبه چې موږ ته وې وروره تا ته به یې څه وې چې وروره څو؟ وروره تعلیم وکړه دا سره به دې نوکر کومه. تا ته وې تعلیم وکړه نوکر کوم به دې؟ ته سبق پې؟ څوم کې سبق وې؟ اووم کلاس کې. او ده په څوم کې وې؟ لسم پرچې یې ورکړی. لسم پرچې یې ورکړی وې که نه. په دې غریبۍ کې به دا تعلیم که ووایي چې نوکر کوم به دې. اوس به سبق وې؟ خو مزدوري به کې. امتیاز څوک مړ نه کي. داسې په اسانه چې مرګونه کېږي نو الله دې تا ته خیر وکړي. تا څوک مړ نه کي.